یو ملګري پوښتنه کړې هغه دا چې بعضې خلک د ماښام د لمانځه نه مخکې راشي په هغه کې 2 رکعاته لمونځ کوي. ماښام د لمانځه نه مخکې نبي صلی الله علیه وسلم آیا د دې په اړه باندې کوم وضاحت شته که نه په شریعت کې نبي صلی الله علیه وسلم څه ویلي؟ یو خو دا ده چې عام طریقه د صحابو دا وه چې کله به اذان وشو نو هغه کې به 2 رکعاتو لپاره وخت ورکوه. دومره مطلب چې اوس وخت کې 10 منټه شي یا 15 دومره وخت سړی ورکولی شي. یا د ماښام د مغرب د سنتو په باره کې خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلوا قبل المغرب، د ماښام د لمانځه نه مخکې تاسو 2 رکعاته صلوا قبل المغرب رکعتین 2 رکعاته لمونځ وکړئ. بالکل صحیح حدیث د دې په باره کې شته دی او نبی صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې امت ته خبرداری ورکړی باید مؤمنان یې وکړي. چې لاندې کوم ملګرو سره سوالونه هغه کولی شي چې خپل سوالونه برم راوړي، لاندې په لیکلو کې خپل سوالونه هغه کولی شي.